السلام علیکم، څنګه تاسو ټول خیرونه دي؟ نو نن مې راله لیور او یور د تیکو پروګرام کړی و. نو دلته ټول راغونډ شوي وو، زما اندروریان هم راغلي دي او د یوې سرخو هسبینډ هم راغلی دی، مطلب سم هله ګوله وه. نو دا کشر یور او لیور مې لګیا و، موږ لپاره یې باربیکیو یعنې تیکې پخولې. نو دی 3 چرګان راوړي وو، سم غټ غټ وو، مطلب یو چرګ 3 کیلو و. نو دا مې د یور اول ښه مزېدار پاک وینځله، بیا یې چڼ کې واچولې چې اوبه ترې وځي. دا 3 وو خو بیا لږ شو، نو یو یې ورسره بل راوړو، هغه یې بیا وروسته میرینیټ کړو. چې اوبه ترې ووتې نو بیا یې دې کې ښه ډېره اوږه ور واچوله، ادرک نه صرف اوږه یې ورته ور واچوله. زه چې کله تیکې کوم نو سم ډېر اوږه ادرک ورته ور اچوم، خو دوی ورته صرف اوږه ور واچوله او بیا ورته 2 ډبې مساله ور واچوله. مطلب دا چکن تیکه مساله یې ورته 2 پیکټې ور واچولې او یو 4 چمچ یې ورته تیل ښه ګرم کړه، بیا یې ورته هغه ور واچول. چکن ډېر و نو داسې یو چمچ یې ورته مالګه ور واچوله، بیا دا مساله به پرې لګی او داسې 2 ټیبل سپون یې ورته ټکېدلې دڼیا ور واچوله. نو زما د چینل صرف تاسو ته پته ده، ما دلته هېڅ چاته هم نه دي ویلي چې زما پکې لا چینل دی. دا اوس هم زموږ کره میلمانه دي، بهر ناست دي، زه کمرې ته راغلم، زه غلي غلي لګیا یم، بیا چې راشه دې ویډیو باندې وایس اوور وکړم. او چې دا ویډیو مې جوړول نو د یور مې راته وی دا د سنیپ چیټ دپاره جوړی مې، او ځکه چې زه خپل چینل هېڅ چاته هم نه ویم، دې چینل صرف تاسو ته پته ده، مطلب چې څومره خلک ما په یوټیوب ګوري هغوی ته پته ده. 4 چمچ یې ورته سپینه سرکه ور واچوله او دا هر څه یې ښه مکس را مکس کړه او دا یې نیمه ورځ داسې ایښودی چې مسالې واخلي. نو نیمه ورځ چې وشوه بیا مې د لیور دا انګیټۍ راواخیسته، وی چې دا ورته بل کړمه، وی ځکه چې دا هم ډېر ټایم اخلي. کور کې ډېر زیات شور و، زه دلته راغلم، دا زما د لیور کور دی، کډی ورته نه دی راوړی، مطلب کار پکې کوي، نوی جوړ کړو. نو دلته خو چاپېره روډونه دي، سم ډېر زیات اواز راتلو، سم شور و، نو د شور دپاره معافي غواړم. نو د چکن د میرینیشن نیمه ورځ وشوه، مطلب دې د مسالې ښه واخیستې. نو اخوا ورته انګیټۍ بلیږي او دې خوا مې لیور کېناستو، وایي چې سیخانو کې دا اډوکي ورکړم، اډوکي نه مطلب دا پیسونه وي چې ورکړم، دا ورته هم تیار کړم. نو دا ګورئ دا 3 چکن دي او دې خوا چې دی دا 1 چکن دی، دا وروسته میرینیټ کړو ځکه چې کم لګېدل. نو بس چې کم یې تیارېږي هغه په دې انګیټۍ باندې ږدي او بس یو کس دې ته ولاړو چې څونه سیخونه په دې راتله هغه یې پې کېښوده. کله چې دا لږ شان پاخه شو نو بیا په دې باندې له پاسه تیل اچول، دی ول برش جوړ کړی و، بس دی پې وهو را وهو. دې سره به وي دا تیکې چې پخې شي نو ډېر زیاتې وچې وچې به نه وي، لږې شانته کې سافټ وي، مطلب جوسي جوسي به وي. نو بس خلک ورته په انتظار ناست وي چې کله به پخېږي، ځکه چې سمه ډېره زیاته خوشبویي را پرېښې وه، که څوک نه و وږي هغوی ورته هم وږي شو او واړه هم سم خوشحاله وو، سمې منډې ترډې وهلې وې چې دا به کله پخېږي چې موږ یې وخورو. نو بس د هر چا خپل خپله طریقه وي، زموږ طریقه لږه شان ډفرنټ ده او د دوی طریقه ډفرنټ ده. دلته د انګیټۍ هم لږه شان تنګه ده، هلته زموږ سره عمان کې چې کومه ده هغه سمه کولاو ده او سمه غټه ده، دې دپاره هغه انګیټۍ بالکل صحیح وه، خو بس خو موږ نه شو راوړی دلته. خو بهرحال دلته یو شفټ تیار شو. زما د غوښې طبیعت څه ټیک غوندې نه و، نو هغې له ما د روټۍ کې یو 2 سیخه بند کړه، معده وخوره چې بیا ګوله یې واچوې. بس خو اخېست خر مې بوډاګان شو، ډېر خوند یې نشته، هر وخت یې بیمار وي او زما پلار هم سم بیمار دی. خو چې مې کله مور وفات شوې ده نو بس د هغې نه بعد سم ډېر زیات بیمار وي، هر وخت یې بیمار وي، څه نه څه مسله وي ورته. نو دلته دا ټول واړه ناست وو، تیکې یې خوړلې، ورسره یې پیپسي هم څښله او دې نه علاوه زما یور ورسره چڼه هم پخ کړې وه، ځکه چې ګڼه ګوره وه نو چڼه یې پخ کړې وه، ورسره یې د مستو چکني کړې وه د تیکو دپاره او د تنور روټۍ ورسره هم وې، مطلب دا بهر والا روټۍ دي، بهر نه یې راوړې وې. نو بس چې کمې تیارېدې هغه موږ خوړی او د سړو نورې پخولې. نو بس چې موږ ماړه شو بیا ورته سړي کېناسته په اخره کې، بیا دوی خوړې. موږ ته دا لږې ښکارېدې، خو بیا چې پخې شوې دومره ډېرې وې چې زموږ نه پاتې هم شوې، موږ پوره هم ختمې نه کړې، مطلب 15 شفټو کې دا موږ پخ کړې وې، دومره ډېرې وې. اول موږ وې دا به لګي او دومره مزېدارې وې، د بر نه کرسپې وې، دننه نه سمې سافټ او جوسي وې او ټیسټ هم ډېر زیات زبردست و. نو بس موسم ښه و، نو دوی وې راشئ تیکو پروګرام وکړو، ټول راغونډ شوي دي، ګڼه ګوره ده، یو ځای باندې سم خوند کوي. تیکو نه چې وزګار شو قهوه ماوه هم وڅښله، نو بیا چې سملاستو هغې ټایم کې باران هم شروع شو، نو نرۍ نرۍ باران و، اوس خو سمه پته نه لګي او په شپه کې سم ډېر زیات تیز باران شوی و. دا ګورئ دا بس ماسخوتنې 10 بجې دي، مطلب ناوخته دی، توره تیاره ده، خو مې چې تاسو ته وښیم چې باران پکې هم وشو او ډېر زیات زبردست موسم دی. نو که زما ولاګ مو خوښ شوي په دې خبره زما چینل هم لایک کړئ، هم سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوان سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.